دې آیت کریمه کې تاسو ګوره د منکرین حدیثو په مخ باندې دا آیت یو مضبوطه سپېړه ده. الله دا سے فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري بما، ما د سره پار راځي د عموم د پار راځي، فار هغه وحی باندې، که وحی جلی وي او که وحی خفی وي، که وحی مطلوع وي که وحی غیر مطلوع وي، قرآن او حدیث دواړو ته شامل دی. یؤمنون بما انزل الیک، پتا چې کوم وحی کولی شي کا په شکل د قرآن دا او کا په شکل د حدیث، نو د دې متقیانو د دې مؤمنانو په هغې باندې ایمان وي. داسې ولې نه وي چې والذین یؤمنون بالقرآن؟ په دې سوال پوه شوې؟ الله داسې نه فرمایي چې یؤمنون بالقرآن دی به په قرآن ایمان لري. کنی صفا الفاظ خون کی کنا مبهم الفاظ خون کی لکه نو دلته صفا ولې داسې نه فرمایي چې یؤمنون بالقرآن، د متقیانو به په قرآن ایمانی. بما انزل الیک وی اشاره د دې خبرې طرف ته چې وحی چې دا هغه صرف قرآن نه دی بلکې وحی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم احادیث دی. څنګه چې قرآن وحی دا دکسې د پیغمبر علیه السلام احادیث وحی دا. څنګه چې د قرآن نه انکار کفر دی، داسې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیث نه هم انکار کفر دی. څنګه چې قرآن بلا ریب دی، قرآن کې هیڅ قسم شک نشتا، دکسې په صحیح السند احادیث سره صحیح السند احادیث چې ثابت شوي دي صحیح السند، په دغه احادیثو کې هم شک نشته، دا بلا ریب دي. اور دا خبره بالکل صفا قرآن ذکر کړی دا چې الله صرف قرآن نه دی نازل کړی، ورسره احادیث هم څه کړي دي. نو چې الله نازل کړي دي نو دا کې شک کیدی شي؟ دا آیت ځان سره ولیکئ، وانزل الله علیک الکتاب والحکمت، وی الله قرآن هم نازل کړی دی خو والحکمت حکمت هم نازل کړی دی. او دغلته تمام مفسرین او تمام دنیای عالم په دې اتفاق دی چې د حکمت نه مراد احادیث د رسول الله علیه السلام. نو چې څنګه قرآن سره انزال ویلی دی دکسې حدیث سره انزال ویلی دی، څنګه چې قرآن الله نازل کړی دی دکسې احادیث هم الله رب العالمین د طرف نه راغلی دي د پیغمبر علیه السلام په ژبه. څنګه چې قرآن د پیغمبر علیه السلام په ژبه مونږ ته رارسېلی دی، الله رب العالمین برای راست نه دی راکړی، دکسې احادیث هم د پیغمبر علیه السلام په ژبه مبارکه مونږ ته راغلی دي، برای راست مونږ ته پیغمبر علیه السلام نه دی راکړی. دې د وجنه د قرآن د منلو د پاره د احادیث منل ضروری او لازم دي، ځکه چې قرآن تعالی هغه ژبې را کړی دی د کومې ژبې نه راوتې هره خبره چې حجت وي، دلیل وي او حدیث وي. نو چې قرآن ولې لاریب دی؟ قرآن ځکه لاریب دی چې چا نازل کړی دی؟ انزل الله علیک الکتاب. نو احادیث صحیح السند ولې بلا ریب دي؟ د چا طرف راغلي؟ د الله. وانزل الله علیک الکتاب والحکمت، الله قرآن او حدیث دواړه را لېږلي. دې د وجه نه د حدیث نه انکار مکمل د وحی نه انکار دی، اور د وحی نه انکار مستقل کفر دی. او دا یاد ساته داسې د احادیثو نه انکار چام نه دی کړی چې هغه وایي چې په نوم حدیث زه نه منم. پرویز مشهور منکر حدیث شمارلی شي، هغه اتفاقی منکر حدیث دی. د پرویز تفسیر وګوره ځای په ځای هغه حدیث راړي، هغه هم دکه بهانه نیولې ده چې زه به تلم قرآن سره چې برابري بیا به حدیث منم. داسې خلق به موجود دي او به ویني چې دا پنځه منځونه هم نه مني خو هغه هم وایي زه حدیث منم.
نو دا حدیث منل یو ایشو ده د حدیث منل هغې ته وایي چې په صحیح سند امت قبول کړی شوی تعالی درکو تا د عقل باندې د تللو د چون چرانه بغیر فورا تسلیم کو نو دې ته حدیث منل وایي که یو حدیث کې هم داسې چین چورۍ کې چې هغه کله په عقل پیش کې کله وایي چې زه به په قرآن تلم کله وایي چې دا مسله ده کله وایي چې دا مسله ده دا داسې یو حدیث نه انکار کول هم مستقل انکار حدیث دی او دا د دین ذخیره ختمول